نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت په باره کې به موږ نن وایو چې حرب الفجار کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام شرکت، نبی علیه الصلاۃ والسلام حرب الفجار کې شرکت چې کړی و د 14 یا د 15 کالو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا جنگ معرکه شوی و د قریش او د قیس په درمیان کې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې کې باقاعده لړائی نه وکړي بلکې صرف تیر به ورکو، ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې جنگيږي نه هغه صرف او صرف د سره لپاره د الله جل جلاله د دین د سربلندۍ لپاره. حلف الفضول کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرکت په عربو کې به د عرسینا ډېر عرسینا چې د جنگ دا سلسله جاری و. نو کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه مجلس کې شرکت وکړو، دا د عبدالله ابن جدعان په کور کې راټول شوي وو. قبیله بنو هاشم، بنو زهره، بنو تمیم دی د عبدالله ابن جدعان په کور کې راجمع شو. هغه له باقاعده دعوت وکړو او دې کې ډېر زبردست خبرې وشوې. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کومال څوک سره چې د اوښان هم راکړي د دې په بدله کې، د دې په مقابله کې نه دا زه نه بدلومه، دا دومره بهترینه معاهده وه. او دغه شان که موږ وګورو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی و چې که ماته اوس هم څوک د داسې قسمه د حلف دپاره څوک دعوت راکړي زه به ضرور په هغې کې شرکت کوم. د نبی علیه الصلاۃ والسلام باره کې مونږ وګورو مخې ته نو شغل تجارت او د امین خطاب. نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر بهترینه زندگی تیره کړې ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام انتهایی امانتګر. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د امین لقب ورکړی شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام بهترینه زندگی تیره کړې وه، امانتدار و. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دغه چې دی یعنی امین ورته ویل شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل ګاونډیانو خبرګیری کوله او ډېر زیات نبی علیه الصلاۃ والسلام به ډېر زیات خوشحالېدو د بل په خدمت باندې. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت په باره کې مونږ دې ځای ته راغلو. د امین خطاب نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړی شو. الله جل جلاله دې مونږ ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زندګۍ باندې پوره د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.